نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمند مسلمانانو ورونو، څنګه تاسو ته ما مخکینی ویډیو کې ویلو چې زه به تاسو ته د عقیدې ختم نبوت باره کې اهم سوالات هغه وایم او دا سوالونه به تاسو په خپلو ماشومانو بچو باندې په خپله باندې یادوئ او دا به نورو مسلمانانو ته رسوئ، مخکې به یې شیر کوئ. عزتمندو مسلمانانو ورونو، د عقیدې ختم نبوت نه مراد څه دی؟ د عقیدې ختم نبوت مطلب څه دی؟ د عقیدې ختم نبوت نه مراد دا دی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د الله تعالی اخري نبی دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د الله تعالی اخري رسول دی. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه بعد بل نبی راتلو والا نشته. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه بعد بل رسول راتلو والا نشته. یعنی آسان تعریف دا دی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د الله تعالی رسول دی. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه بعد بل نبی راتلو والا هغه نشته. دا د عقیدې ختم نبوت آسان تعریف دی. انشاءالله بل سوال به چې دی هغه په بله ویډیو کې مونږ پیش کوو. جزاک الله.